جی السلام علیکم ګرانو کتونکو، زکي رحمان تاسو یم هرکلی سهار هم په خیر. یوازې نه یم، راسره زما ملګري جي. السلام علیکم سر، تاسو ته کتونکو ته هم السلام علیکم او خیبر سهار ته دو ته هم هرکلی وایم او سر تاسو ته هم هرکلی وایم. ډېر ټایم بعد میلا اوس نو که نه. اوس طبیعت هم څنګه دی؟ الحمدلله سر اوس خو ډېره زیاته بهتره یم. د ډینګي د ستاسو ټولو یو 500 کسانو هغه چې آفس چې بالکل سلی وه سر که نه. او سر چې آی تھنک زه وایم دا ډینګي نه وه، دا وایرس ته خو دا چې آی تھنک ډاکټرز ویله ده چې کنګو وایرس غوندې نیم یې وتا شوه او دغه وایرس هم راغلی ده. دې بعد ځکه چې ډینګي خو چې تا ته وسي نو هغه بعد چې ټریټمنټ وکړې پیناډول او ډریپس هغه ولګوې نو هغه بعد انسان ریکور سي که نه. دې بعد نور علامات رایسي په جسم باندې به د ریشز هم رایسي. بیا خو چلو صحیح سللی هغه بعد بیا په پښو باندې نسي انسان ښورېدلی. پښې نه دي دا جوړونه دردونه سر کوي او بیخي به نسې په ګرځېدلی. او دې چې ته هم انجکشن یې هم پین والې نسې لګولی ته به هغه نه بیا ګوشي راځي سر. اخو چې لکه ډینګي بخار تاول کم سی که نه ختم سی که نه بخار لکه ټریټمنټ هغه دې وسي او بخار وکته راځي نه که نه نو هغه بعد علامات یې شوري سي سر. نو هغه چې د جوړونه دي اثر دردونه داسې دي کنه چې ته بیخي په ګرځېدلی نه سې په پښو باندې. د هغې وجه ونه ښوله ډاکټر چې څه وجه ده، څه کېږي، جراثیم څنګه راځي؟ سر جراثیم خو دغه هغه یو میاشته یې شولی د تا باندې لږ سي سر. نو هغه بعد وایرس تا جسم چې پیلاو سي نو دی ول نو پراپر ټریټمنټس ته ده جسټ یو ډریپ دي به تا ته ولګوي. دا اوس راغلی، مخکې خلک خو ډېر زیات و چې مړه سلل سر. دې چې صرف جسټ پیناډول خوړلی سي، ملټي ویټامینز والا هغه نه سي په چې یوز کولی، ټیبلټس نه سي یوز کولی. پیناډول چې آلش کې تا لږ کې سټیبل سي هغه بعد به تا ته ملټي ویټامینز وال هغه ته وشي ټیبلټس نه چې هغه انساني که نه لږ کې هغه انرژي پکې راځي. هغه چې وایي چې آیرن به هم نه پکې خورې داسې وال مخې د هغه ټیبلټس چې آیرن یا به نه یوز کوې ځکه چې هغه وایټ بلډ سیلز چې دي خوراک هر څه کولی شي او خوراک کولی سي. خو اول وجو چې خوراک بیخي انسان سر نسي کولی ځکه چې وومیټنګ به ته راځي او طبیعت به ډېر خراب وي. به هغه بعد چې د علامات سر شوري سي ډېر خطرناک وي. بخار سر خو بچارو جنګو کې ټیک بسې بیا چې په د خپو باندې ګرځېدی نه سې که نه چاول د ګوټنۍ خوږېږي ورسره سر. او دی چې بیا تاسو بیا موږ هغه انجکشن هغه پین کلر والا انجکشن چې نه سې لګولی که نه ځکه وایي چې لکه نقصان دی که نه نو دغه ټایم چې نه سې لګولی او دا به 1 منت پورې دا پراپر دا علامات تا کېږي سر. نو ته اول هم ډېره ماشاءالله طاقتوره وې او نور یې طاقتوره کړه. غټک وې ایگزیکټلی بالکل سر. ګرانو کتونکو په دا دي چې ویلې چې هغه یو خاص میاشی دی که نه هغه میاشی چې دی دا د دې پته څنګه لګي لکه اوس د ډینګي یو خاص ماشی دی، د دې یو خاص ماشی دی د کونګو، بیا د ملیریا یو خپل ماشی دی. بالکل. نو د دې به پکار و چې دې ماشو ځان سره یو بورډ ګرځولی بورډ یې ګرځولی ملیریا نو تا ورته چې نه تر دې خواشه دا ډینګي والا را پرېږده د نمبر دی. ملیریا خو هم ډېره شوې ده که نه اصل چې دا اوس زیات دې له وجې هم سلی چې مخکې بیا دلته سپرې کولې که نه د دې میاشتو لپاره دا ورته سپرېګانې نه وې ځلې سپریز نه دي کړي. اوس چې خلک بیخي صرف په هاسپیټل سې بیخي جیان نه و دوره مریضان که نه چې هر کور وال هر فرد بیمار و چې څوک به یو پچې ټیک و که نه نوره به بیمارانو به پسې بیمار سلی هغه به تر ډینګي وسلله. نو دا ویل کېدل او ډاکټرز دا ویل چې دا ورته سپرېګانې نه دي کړي او چې بیا اوس په اخیره باندې دا اوس دا بل وجې سپرې کوله. ما ویله اوس چشته سپرې کوو چې واړه تخته کړو خو نور به نه وي بیماري که نه. مسله دا چې اوس دې وکړي خو سخت ګرمۍ کې ګرانو کتونکو په کار وه چې سپرې کړی وي او دواړه دا زمونږ ګرد پېښور کې دا یو هغه به کېدو که نه دا لوګي والا سپرې هغه هم نشته دی دې ځل. بیا په نالو کې دوی اچول تاسو په خپل هم خیر د خاورو تیل اچولی شي چېرې هغې کې ماشي نه راځي که نه. خو پېښور کې ولې چې اوس دا ډېر زیات شوی دی نو زه به تاسو ته خواست کوم چې خپل کور سره خواته یو خو ګند مه پرېږدئ بلکل او زمونږ خو د هر یو کوڅې سر ته ګند پروت دي. دلته خو خلک به دې بلکل نه دي دومره جاهلان دي هغې دا نه ګوري چې یاره د ګند د لاسه مونږ ته څومره بیماریانې لکه ایون تبې نه والا فالج پورې کېږي خو خلک بیا هم
نه مانی. بالکل سر یو خبر تاسو کدلته نوٹ کړی کنه موږ عوام چې دا کنه اوای چې هر چې موږ په حکومتي ادارو باندې اخکړي چې حکومت با موږ ته دلته ډسټ بینز بلګي یا دا به شعور خو حکومت موږ ته نسی راکولای که اوس موږ خپل صحت سره وای چې موږ صحت ته برابر یا چلو خو موږ ته وای چې چلو فندز نسره موږ سپریګان نه سو کولای نو اټ لیست موږ خو دوره کولای سو چې دا خپل جان صفائی او خپل علاقې صفائی خیال ساتلای سو چې کوم ګندي خپل جیته خو رسولای سو سر چې نور چوک خو نس چرته کولای سي خپل خو مشکل ځکه سر کنه نو ګور نن سبا وګورو حالات د دنیا چې کوم دور لګیا د کنيږي چې سر دنیا ډیره تیزه بدلیږي چیلنجز نوي چیلنجز روان دي کوم خپل د سرحد ته وګورو سر چا حالات په لګیا د افغانستان او پاکستان ته وګورو سر او جی بالکل دا بارډر ایریا خو ډیر زیات او ورسره اثرات بیا په خبرم کیږي اتوماتیکلی نو زموږ خدا هیله لرو چې حالات به همیشه خوي خو بیا هم کوشش دا دی چې دواړو ملکونو خلک چې یا په کار ده چې د جنگ نه ځان وساتي او الله تبارک وتعالی همیشه خوشحالیانه او امن راولي په دې ټول ایریا کې په پوره وطن کې او ګران کتونکو یو دمارو چې د بینا واپس راشو نو بیا به څه کوو بیا به موږ سره دوره درانه میلمانه سر ناستي او موږ چې څنګه سر تاسو اوس امن خبرو کړل نو امن لپاره ضروري ده چې تعلیم شعور چې کوم دي کنه او سماجی دباو چې دا هغه ختمولو لپاره چې کوم سره کسان راغلي دي او د امن چې خپل یو کردار ادا کوي چې په پینټینګ ذریعہ باندې کوي چې سوشل ورکر هم دي چې وکیلان هم دي نو ایغه سره تاسو هم زده کړه کوو موږ به زده کړه کوو او دوه خبرې هم بارو او د سره وړو کې شان دما اخلو جی راځي جی بالکل ویلکم بیک سټډي مشي راځي یو ځل بیا سر راغلی دي زم چې بیا راشي تاسو موږ سره ملاو شي لګ سحر وختي دی کنه تاسو هڅه ناشتي کې څه خورئ سر سیریس ته هم چې اوس مې ناشته نه ده کړې نو تاسو ولې ناشته ګوره زه تاسو یو خبره کوم دا چې څومره جنکۍ دي په خاص توګه دې سهار ناشته ولې نه کوي زه په دې نه پوهېږم چې ترې تپوس وکړي سر زما زړه نه کېږي زړه مې خرابېږي بالکل سر دا ولې څوک یو جینۍ هلکان هم نه کوي بلکې زه اکثر چې تپوس وکړم ینګسټرز څومره هم دي دا ګوره ډېره غلط عادت دی زه تاسو ته ووایم ستاسو میندې په دې معنی تاسو نه خپئ چې تاسو را روان شي کور نغر دوی بچې څه خو وخوره که نه ډډه مې نه کېږي ډډه مې خراب هلکان جنکۍ ټول دغسې او بیا چې بهر لږ کې لاړ سو فیلډ باندې لاړ سو یا داسې که ځوانان وي یونیورسټیز ته ځي کالجز ته ځي سکولز ته ځي سکول وال خو داسې چې هغه مور وس په تېري بیا په زور باندې په وکړي او موږ باندې خو بیا تای نه وتای چې لږ کې سترسي بیا وتای نه کوو نه کو لږ کې ازیدي پن رایسي چې خو بیا چې کله موږ هغه په لارې دا خو مړې مورې بس نه خورم کنه چې بیا راته کې نه مې زړه مې نه کېږي بچي خیر دی مړه مور پرېږده او راخوشي شي رامنډه چې چوک خو هاسټلز چې سره خو مور هم نه بیا خو زیاتره بیا خپل منمانی کوي بیا چې کله فیلډ زیاده سي یونیورسټي هلته بیا چکر هم باندې راځي پراپر کلاسز نه سو اخیستلی هر څه ته پته ده بیا هم خوراک نه کوه تکړه شه دس از ویری سیډ نه تاسو ولې نه کوئ یاره د الله تعالی څومره غټ نعمت دی رزق خو ما یو خبر ما نوټ کړی د زموږ چې کوم جنریشن ایکس والا دي که نه هغوی خورا ښه مزېدار کوي اوس هم خو دا چې کوم جنزي والا خلک دي که نه دی خو بالکل سهار ناشته خو ما ته هېڅ هم پته نه ده او بیا چې کله یونیورسټي لا کالج لا سکول ته راشي نو دی جنک فوډ پسې ګرځي ټیک شوه مرګرو سره پیسې به نه غواړي بس ما له پیسې راکړه زه به یونیورسټي کالج کې وخورم نو بیا دې څه کوي چې لا بنک ووایي او لا بنک کم نه وي نو یونیورسټي کالج نه پس ډایرکټ لاړ شي چېرته فاسټ فوډ چین ته هلته به کیني او خوراک به کوي نو چې کور ته هم راشي خلک مور پلار ورته وایي چې روټۍ وخوره نه ما خو خوړلی ده ملګرو سره دا ملګرو سره تاسو څه خورئ یاره مونږ ته به خو اعدام دغسې ده بالکل دا صحیح خبر ده څومره په فخر باندې وو ښه مېلمانه مونږ سره کم دي جي بیا گپ شپ لګو په دې باندې خو مېلمانه مونږ سره څوک دي نن سر موږ سره خدا عامر ایوب جرنالیست او میډیا ریسرچر ده او خیر عامر څنګه د زغی الحمدلله ټیک ټاک تاسو ښه عامر سر اوس بریک ته مخکې ما سره یوه ډېر مزداره خبر ډسکس کړله تاسو ریلیټډ وه نو هغه به بیا دنه پوښتنه کوو سر او بیا دې سره موږ سره جنید خان ناسته پینټر ده بالکل مخکې به موږ زیاتره موږ فیمیل به پینټرز کتل که نه نن رالو هلک نن رالی هلک نو دې سره به مزداره خبرې کوو د پینټینګ حوالې سره به چې د شوق دا سایډ سلامونه ګډ مارنینګ ګران کتونکو زه تاسو ته هرکلی وایم په خیبر سهار کې او تاسو ډېره زیاته مهرباني څونه پچونې غوندې دی او دومره قسطه قسطه پینټینګ یې کړي دي ماشاءالله ماشاءالله ښه
on left hand side زموږ څوک دي جی سر سایما محبوب رائټر دا سوشل ورکر هم دا بزنس وومن دا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. بخیر رالی جی بخیر رالی څنګه تاسو ښه ټیک ټاک گرین او سر دې سره بیا ډېره خوږه سیدرا پرویز هم ناسته چې ما اول سر زه د خیر بلش کی تعریف ته هم وکړه چې اول هلته ناسته ما سترګو ته وکړه ډېر ښه لیرته ښکارېده. سیدرا پرویز LLB سټوډنټ او سوشل ورکر هم ده سر او LLB سټوډنټ هم ده سوشل ورکر هم ده او سوات هم ده. بخیر رالی څنګه تاسو ښه سیدرا؟ جی الحمدلله. طبیعت هم ښه ده؟ جی الحمدلله. ډېر ښایسته رښتیا وایي سترګې هم داسې ښایسته جوړې کړي سر جوړې کړي دي ویسې چاول سترګو نه پته لګېږي که نه چې یو هغه کششي دا قدرتي دي سر ماشاءالله دا قدرتي دي ملک عام نه دله جوړې کړي دي. څنګه یې تاسو ښه تاسو زه سترګو ته یم ستړې مه شي جي نو چاته ووایم ما سیدرا نور څنګه یې تاسو ښه جی الحمدلله. thank you so much for inviting me. تاسو LLB سټوډنټ یې کنه جی او د سره سوشل ورک هم کوي سره دا تاسو دوه چې مینج کوو سوشل ورکر چې مطلب تاسو چې شی وړ او آل شیان پر راځي شای ا فیمیل سره ریلیټډ نور ایشوز نه دي کې څه سره راځي تاسو پته شته جی سر تاسو لګو خی یا ویډیو خی بیا به تاسو ته اسانه شي تاسو ته پته ولګي ویری ډیفرنٹ هغه وی کنه بالکل هټ کې دي کار کوي او هغه څه کار دی راځي وګوري دا وګوري جی دا سټری ډاګز دي ټول او دا سټری ډاګز زموږ پاکستان کې ټول نه غټه مشغله چې ده نو هغه دا ده چې چېرته داسې سټری ډاګ وګورو نو مونږ چې اکثر ورته کوسه ډب وایو مونږ نو کوسه ډب کاڼی به راولو اول به دا کار کوو مونږ ته دا ثواب کار ښکاري چې اول به دې ولوکې که نه نو د دې غریبانو پوره ژوند دلته په یاره تیر شي او کله ګاډو لاندې پټ وي کله د پل لاندې کله د کوډو کې پټ وي دا ولې پټ وي صرف او صرف د دې وجه دا ده چې هغې یریږي تاسو نه تاسو چې کله کلوز ورځئ نو په تاسو چک لګئ ولې هغه خپل هغه وایي جوړې تاسو د هغه وهلو له راغلي یې تاسو اکثر سوچ کوئ که نه دا سپي ولې مونږ پسې شو دا د بهر ملک سپي چې هغه که تاسو وګورئ نو هغه به تاسو داسې ښکاري لکه هغه منسټران دي تعلیم یافته منسټران دي تعلیم یافته دي او د دې غریبان سپي چې نو مونږ ولا نامه هم ډېره ښه ورکړې ده مونږ خو نامې ورکولو کې ډېر تکړه یو نو کوسه ډب هم نامه ولا ورکړې ده یو دا خبره چې ثواب دپاره مونږ ته دا ډېره غټه خبره ښکاري چې هغه به وهو ټیک شوه خلک پې خپلې نښې پخوي ډېر د افسوس خبره ده نو سدره چې ده د دې خدمت کوي واه سبحان الله دېنه غټه خبره نشته سدره ولې دا مازغو کې دا خبره څنګه راله ټول نه پهله خو زما کوم ارګنایزیشن چې دی وایس فار وایسلیس دا زموږ د KPK پهلنی انیمل ویلفیر ارګنایزیشن دی KPK کې د انیمل ویلفیر کانسپټ بالکل شته نه چې زه چېرته هم لاړ شم زما اویرنس سیشنز نو ټول نه پهله چې زه سیشن کې کوېسچن کوم نو زه خلکو ته دا وایم چې نن نه پهله تاسو چېرته دا سوچ کړی چې انیمل ویلفیر هم څه شی شته داسې یو کانسپټ ایگزسټ کوي زموږ سوسایټي کې نو هر چا جواب دغه چې نه وي خو د ټول نه بهتر شی دغه وي چې ایٹ د اینډ آف د سیشن خلک ووایي چې موږ به آینده دا شی ذهن کې ساتو انیمل ویلفیر طرف ته به سوچ کوو بیسک شی اویرنس دی زموږ خلکو کې اویرنس نشته یو کس ته پته هم نشته چې دا ځناور ته تکلیف وي په د بیماریانې راځي بله ورځ چې اوس تاسو کومه ویډیو پلی کړه دا یو ټیومر و سټریټ ډاګ په رینګ روډ باندې و دې ریسکیو له موږ تللي نو کله چې ما د دې دا ویډیو وکړه ما اپلوډ کړه نو ما ته هر چا په دې باندې ریسپانس راکړو ټولو دا کوېسچن کوو چې موږ ته نن نه پهله پته هم نه وه چې ځناورو کې هم داسې مرضونه لګي بیسک شی اویرنس دی آس پاس خلک هلته موجود وو هغو ته پته وه چې لکه هغه ټیومر دومره سایز و تاسو دې ویډیو کې به کتی وي او هغې باوجود غټې غټې ګیرو والا سړي و راتلو به هغې ته به یې ګټې راچولې نو ما خپله باندې آن د سپاټ 4-5 کسانو سره خو جنګ وکړو چې تا کې لږ انسانیت نشته ته انسان نه یې ته ایرې نه چې دا ځناور څونه تکلیف کې به یي خپله مونږ ته پته یي که نه چې مونږ لږ شانته فیور راشي نو مونږ سهل وي نو یو دومره ټیومر یو ځناور پورې دی هغه باندې به تکلیف نه وي نو چې هلته آس پاس خلک راغو هغو مونږ وکتو مونږ دا ریسکیو روان یو نو هغو په خپله بیا مونږ طرف ته راتله شروع کړو مونږ نه یې کوېسچنز کول چې ښه دا داسې چل وي دا داسې چل وي پرون بله ورځ ابدره روډ کې یو ریسکیو پسې مونږ ورغلی وو چې هغه ګاډي وهلی و نو د هغې دا پوره ملا چې وکه نه هغه پوره لکه ایسته یو بل نه جدا کېده داسې حال ته رسېدلی و مونږ داسې سینسلیس یو چې په ګاډي باندې ووهو مونږ به ترې لاړ شو مونږ وایه بس ځان پروت وي
اوس سهار چې زه راتلم نو ما ته زما د یو ټیم ممبر ویډیو سینډ کړه چې دا سټریټ ډاګ چا ویشتی دی ویشتوی صحیح ده خو بیا خو ځمکه کې خښ که که نه دا خو نه ده که نه رسۍ پورې اچولې روډونو کې یې راښکودو ایگزیکټلی د جاندار لک شانته که زناور دی که انسان دی که هر څه دی الله پیدا کړی او د دې څه وجه به ده چې پیدا شوی دی یو زناور الله ولې ټیومرز لګوي الله د هغه نه څه غواړي چې هغه دې څه وکړي یا د هغه نه امتحان لي نه هغه بې زبانه مخلوق دی په هغه ټیومر راغلی دی هغه موږ ته ښکاري چې په ده کې دا مرض دی بېشک دا زموږ امتحان دی انسان جواب دی دا زموږ امتحان دی چې موږ څه کولی شو دې زناور دپاره همدغه لږ شانته ایفرټس دی چې موږ خپل سوسایټي کې ایډ کوو او کوشش هم دا دی پهلنی د وایس فار وایسلیس چې زموږ کې پی کې فلحال موږ یو چې اویرنس خور شي خلکو منځ کې د انیمل ویلفیر کانسپټ د انیمل رایټ اکټیویسټ چې څنګه چې دا ټول هر څوک ځان ته دیټ آی ایم وومن رایټ اکټیویسټ آی ایم هیومن رایټ اکټیویسټ نو د انیمل رایټ اکټیویسټ کانسپټ نارملایز شي او ټول په فخر سره ځان ته ووایي چې زه انیمل رایټ اکټیویسټ یم زه په فخر سره هر ځای ځان ته یم دیټ آی ایم انیمل رایټ اکټیویسټ تاسو ته خو ډېر د هغه به هم فیل کور کې به درته اپوزیشن جوړ شوي اکثر زموږ پښتانه خو تاسو څه پته ده که نه بلکې پښتانه نه ټول ساوث ایشیا والا لکه دا داسې کارونه دي چې هغې کې ډېر په مشکله سره تاسو به هغوی به پویوئ که نه نو تاسو خو به اول اپوزیشن په کور کې جوړ شوي وایس فار وایسلیس سټارټ چې کوم د زناورو سره مینه چې کومه وه د هغې سټارټ تقریبا 6 کاله مخکې ما اخیستی و دې نه پیله ما ته خپله هم نه وه پته چې په زناور بیماري راځي د باندې تکلیف راځي په ده تبه راځي ده ته ولږه څنګه لګي ما یو وړوکې کټن ریسکیو کړه هغه ټایم به زه د چرګو هغه وړوکې بچیړې نه هم یېرېدم خو چې هغه ما ریسکیو کړه هغه ما لورو رویه کړه نو ما ته احساس وشو چې دا زناور څه شی دی ما زناور ایکسپلور کړو دا انیملز دا څه دي څه نه دي د هغې نه بعد ما ورو خپل علاقه کې سټریټ کیټس باندې کار سټارټ کړو زموږ د ایریا چې څومره هم سټریټ کیټس دي هغوی ونټرز کې سمرز کې زموږ د کور په چت اوسېږي هغې ته موږ پراپر سیټ اپ جوړ کړی دی هغې ته موږ ډیلی بیسس باندې زما پلار په خپله باندې 3 ټایمه خوراک ورکوي بیا ما په خپله باندې داسې چې اکثر ابنډن پیټس یا نور واړه واړه سټریټ کیټس ما هغه په خپله اډاپټ کړي موږ د ایریا څومره سټریټ ډاګس دي هغې مونږ فیډ کوو نو کور والا را سره ماشاءالله الحمدلله چې شامل شوي دي او سپورټ کوي هم بیا د انیمل سره کار کول یو ډېر ریسکي کار هم دی ریبیز څنګه وایرس چې دی هغه ایگزسټ کوي نو هغې دپاره پریکاشنز هم موجود دی لږ شانته ایجوکیټ کېده پکار دي نو د هغې باندې زه خپله باندې ریبیز سیشن موږ سټوډنټ سره واخلو هغې ریبیز حوالې سره ګایډ کړو ما په خپله باندې اوس انټي ریبیز ویکسین ځان ته پهله نه کړي دي فار انسټنس زه ډاګ بایټ ما بایټ کي او زه ډیلی بیسز هغو سره انټریکټ کېږم چې لږ ډېره زه سیکیور اوسم باقي نور د الله کار دی چې څه کېږي که ما ته ریبیز کېږي که نه کېږي زه هغې نه یېرېږم خو خپل حفاظت بالکل نه چې ته انیمل سره انټریکټ کېږې نو تا ته لږ شانته پهله نه پته چې د انیمل بیهیویر څنګه دی کیټس خو خیر آسان دي هغوی په اسانه خواله دیم نه درځي خو ډاګ چې دی هغه انالایز کول ټول نه پهله ټول نه امپارټنټ دي چې ته یو سپي خواله ورځې د زناور چې دی که نه د دې لکۍ څنګه ده د دې خوله څنګه ده د دې غوږونه څنګه ولاړ دي ښکته دي بره دي د دې باډي لینګویج چې دی هغه تا ته بیسیکلي هغه د دوی لینګویج دی دا هغه تا ته کمیونیکیټ کوي چې لکه زه اګریسیو یم زه موډ کې یم زه غواړې ته ماله راشي او بالکل نو چې هغه چې څومره هم زموږ انیمل رایټ اکټیویسټ وي یا څوک زناورو کار کوي نو هغوی ته دې پته لګي که نه نو هغې مطابق بیا موږ ورو ورو نیکسټ سټپ اخلو هغه ډاګ نږدې ورځو چې ما ته کله هم پته ولګي چې اوس دا ډاګ موډ کې نه دی چې زه دې خواته ورشم نو زه بیا اوایډ کوم زه نه ورځم خواته لرې نه ورته اوسو نو داسې لږ ډېر داسې احتیاطونه دي لږ ډېر اویرنس دی چې هغه مونږ کې نو مونږ ښه په اسانه باندې زناورو سره ډیل کولی شو واه آیم امپریسډ ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه دا کار کې پکې چې سر ډېر زیات ګران ده پکې کې خو اسیم انسان خدمت هم کول ګران دی دا خو لا بیا ډاګز دي که نه او زه به وایم چې بیا د خلکو اویرنس ټول نه امپورټنټ دي چې یاره به څنګه کوي تاسو بریک والي بیا به نور ملګرو سره خبرې کوو اوکې د جي کتونکو دا وخت اخلو لنډه شانده ما بیا راځو بیا به نورو ملګرو سره تاسو خبرې اترې کوو ورسټایل غوندې پروګرام دی ولې چې یو پکې د هیومن ټرینر دا سوشل ورکر بله چې موږ وګورو نو هغه ټول زناور چې دي د هغې اواز جوړ شوی ده او یو ملګری هم چې دی جرنلیسټ دی او بل ملګری چې دی پینټر دی
نو جرنالست طرف ته بلا جی بالکل امیر صاحب چې دا او جرنالست سره او بیا د سره میډیا ریسرچر دا او میډیا ریسرچر کوم چې خپل جرنالیزم کوو یو ما خپل هم جرنالیزم کړای دا نو الته ډیر زیات سټوډنټ تاسو سره ناس یو تاسو کتونکو ته ډیره پته ده کنه زه خو اوس لا نه وینم راغلی ښه جي او تاسو ماشومان یې کنه جی بالکل نو الته ډیر لکه سټوډنټس ته دا نه پته چې میډیا ریسرچرز هم یي او دا څه شی هم یي نو امیر ایوب نه به د حواله سره هم پوښتنه وکړو چې دا میډیا ریسرچر تاسو میډیا ریسرچ هم کوو دا اخر څه شی دا چې لکه چې نور کوم سټوډنټ دی فیلډ ته راځي چې ایګه ته اټ لیست پته ولګیږي فرست اف اول خو ډیره مننه او میډیا ریسرچ دا ریسرچ چې کوم دی نو دا د کې یو خوندوره خبره ده چې یو خدا چې زمونږ کله وایو چې جرنالیزم نو زمونږ مایند چېرته لاړ شي اخبار ته او ټي وي ته دې پورې سټک وي زمونږ د میډیا کې بلکې دا دی بیسیکلی جرنالیزم اینڈ میس کمیونیکیشن بالکل ماس کمیونیکیشن خلکو نه هیر شي اکچولی ایگزیکټلی کله چې د کمیونیکیشن خبره رااله نو کمیونیکیشن ډیر زیات واست فیلډ دی ډیر زیات لکه مطلب هغه کې تاسو اوس د انیملز حواله سره خبره وکړه نو ایز ا ریسرچر زموږ مایند ته راشي سیزه نو ما چې لګا دا هم د کمیونیکیشن یو مطلب یو پارت راتلی شي دا ریسنټ چې ما کوم ریسرچ کول نو زما یو نیچر دی زما نیچر دا دی چې زما له به د کنټینټ انالیسز دې څیزونو مزه نه راکول لکه نورملی تاسو ته پته دی زمونږ سین چې لکه سټوډنټ ریسرچ کوي څه دپاره چې زه د ریسرچ وکړم زه ډیګري واخلم صرف دې دپاره خلک دې دپاره کوي یس ایگزیکټلی نو هغوی څه کوي هغوی دوه اخبارونه راوالي دوه چینل راوالي یو کنټینټ راوالي هغې انالیسز وکړي دې کې دا دی دې کې دا دی دې کې دا ډفرنس دی دې کې دا ډفرنس دی ما اوس ټول وایي د دې فایده څه ده لکه دا خو هر چا ته بیا پته لګي که نه چې یو عام کس ته وښایه به هم درته وایي چې دې کې دا ډفرنس دی دې کې دا ډفرنس د دې لاس کې مې ګړی د دې کې نشته بالکل بیا ما یو پیپر لیکلی و کله چې دا اے آی ډېر زیات ایمرج شو نو هغه یو کې پبلش شوی دی الحمدلله هغه ریډیفاینینګ نیوز روم د رول اف آرټیفیشل انټیلیجنس ان جرنالیزم نو هغه دوران کې بیا زما مایند ته رالل چې if a person is communicating with AI سره communication کوي نو دا خو communication لکه دا بات چیت دی او نن سبا مونږه که تاسو وګورئ هر یو سوشل میډیا پلیټ فارم کې AI دی AI سره خلک داسې انټریکشن کوي لکه هیومن سره چې کوي دا ریسرچ چې ما سټارټ کو نو دا روزانه 13 هغې نه 13 روزه له بیا کې رمضان کې تاسو سره مونږ هغې کې ما تاسو ته ویلو ما زه یو ریسرچ کوم خو لا ریویل کوم نه ځکه چې زه نه بل څوک ایډیا واخلي نو هغه ټایم کې ما کار سټارټ کړو نو هغه ټایم نه یو کال بعد د هغې مکمل ګیپ ما آیډنټیفای کو په پوره یو کال کې چې زمونږ کوم کمیونیکیشن تھیریز دي تاسو جرنالیزم فیلډ تاسو ویلې کمیونیکیشن تھیریز چې دي ټول کمیونیکیشن تھیریز کې سینډر هیومن دی ریسیور هیومن دی کومینس کې ټیکنالوژي راشي ټیکنالوژي یوز کیږي دا ایز ا چینل یوز کیږي د هیومن ټو هیومن کمیونیکیشن افټر اے آی یو سایډ ته هیومن دی بل سایډ ته هیومن نشته ما سرچ وکړو پیپرز مې وکتو لټریچر مې وکتو مختلف پروفیسر سره امریکا کې اوسلو کې یو ځای بل ځای هغوی سره کمیونیکیشن وشو زما هغې نه مونږ د دا سیز مخې ته راغو چې اوسه پورې د هیومن اے آی کمیونیکیشن تھیری نه ایگزسټ کوي هغې باندې مې کار شروع کړو یو کال مې پې کار وکړو الحمدلله آی ایم د فرسټ ون ان د ورلډ چې یو کمپریهنسیو فریم ورک ما هیومن اے آی کمیونیکیشن له جوړ کړی چې په هغې کې بیریرز آف کمیونیکیشن په هغې کې انټلیکچوال کنټیکسچوال لیئرز هغه ټول هر څه ډیفاین شوي دي مشکلات راته و پکې مشکلات راته دا و چې هغه آی ټي سره ریلیټډ ډېر زیات و نو ورسره مې پکې اے آی هم سټډي کوله آی ټي والا کوم فرینډز و هغوی سره به کېناستم ورته مې یاره دا ډیپ لرننګ سي اینډ دا نیچرل پروسیسنګ لینګویج سي نو پکې هغې طرف ته هم پکې لږ ډېر لاړو خو جسټ فار انډرسټینډینګ مین فوکس زما او چې زه یو فریم ورک جوړ کړم چې مخکې دې څیز باندې ریسرچ وشي بیا هغې دپاره چې کوم دی نو اوس خو فریم ورک مې جوړ کړو مشکله خبره دی په ریسرچ کې چې دلته یو انوویشن وکړي او خاص طور باندې زمونږ شان ملک کې چې هلته کې ریسرچ ته ویلیو نه میلاویږي ډېره لکه ما ته پته د ریسرچ ته بالکل ویلیو دلته ویلیو نشته بالکل اوس به دا زه پرزنټ کوم څنګه دنیا ته اوس دا مسله راغله ځکه چې زه اوس چاته لیږم ریویورز وایي چې یاره دا خو زما ایریا نه ده هر ریویورز ما ته دا زما ایریا نه ده
هر ریویو ځکه چې یو نوی څیز دی ایون دا چې بیا ما دا فیصله وکړه ما وی چې زه په دې باندې پی ایچ ډي وکړم نو هغه پروپوزل ما ولیږو یورپین کنټریز ته یو یو ایس ته مې ولیږو چونکې نوې ایریا ده نو ما ته سپروایزر نه ملاوي پروفیسر وګرځته سپروایزر نه ملاوي اوس دا مسله ده نو اوس زه دې ته رالم چې دا فریم ورک اول انټروډیوس کول دي نو هغې دپاره یو کانفرنس و د میډیا انوویشنز دپاره کمیونیکیشن ایم ایس ډي سی 2025 نومبر کې به کېږي په تایلینډ کې نو هغه ما ته مخې ته راغو ما یې راشه دې ته یې سینډ کړه هسې مې ورته سینډ کړو ما یې څه پته هغې ریویوز وکړو هغه ټول هر څه چې کوم دی نو هغې ما ته ډېر پازیټیو ریسپانس رالو او زما هغه ریسرچ چې کوم دی هغه هلته کې سلیکټ شو فار پریزنټیشن نو هلته کې به زه انشاءالله نومبر کې 2021 نومبر کې به دا دنیا کې فرسٹ ټایم دا فریم ورک یو پاکستانی هلک او د خیبر پښتونخوا هلک هغه پریزنټ کوي خو دلته کې به زه هغه وایي چې یو ګیله هم زما زړه له راځي هغه ګیله دا ده چې کله داسې کانفرنس وي نو هغه کنټري ټو کنټري وي هغه کانفرنس که نه فورن آفس په تھرو کېږي ایگزیکټلی نو هغې تاسو ته یو جسټیفیکیشن لیټر راوړي هغه جسټیفیکیشن لیټر به ته ایجوکیشن منسټر یا ایجوکیشن ډپارټمنټ هغې ته ور سبمټ کوي هغې به بیا مخکې پروسس کوي نو به بیا تا هلته کې لیږي انفارچونیټلی دې باندې زما ډېر زیات وخت ضایع شو چې زه ایجوکیشن منسټر ته لاړم ایجوکیشن منسټر ما ته یو ډېره ښه خبره وکړه هغه ټایم ما ته فرسټ ټایم پته ولګېده چې ریسرچ د هایر ایجوکیشن کمیشن په هیډ کې نه راځي هیډ کې نه راځي هغې زه فارورډ کړم ما سره هر څه پراته موږ جرنلیسټ یم ما سره تاسو راستولي وو ما ته ما سره پروت دی هغه ایمیل هم پروت دی ما سره ایگزیکټلی بالکل ما راته هغې ما ته چې ته به یوت منسټر له لاړ شې یوت منسټر خو یوت منسټر لاړم ما ته به ایجوکیشن منسټر لاړ شې ایجوکیشن وی ته به یوت له لاړ شې حتی دا چې ما هغه کانفرنس ته میسج وکړم چې آی ایم کابل دواړه راشي ما سره خبره وکړي او هغې لکه بس نه پوهېده ما ښه بله یو ضروري خبره یې راته دا وکړه ضروري زه ځکه وایم که نه لکه داسې هغه اپوزټ لفظ استعمالوم ما ته وایي چې ښه دا پرزنټ شي ان کیس دا فریم ورک پرزنټ شي نو څه به وشي بس ما ورته د الله په امان تاسو ورته نه چې تاسو دا میټریک کې دا سبجیکټ ویلې دا سلم ویلې دی ولې ویلې ما یې ظالمانو لکه ګوره د پاکستان نه فرسټ ټایم چېرته یو تھیوري پرزنټ کېږي په دې باندې به نوې سبجیکټ راځي په دې باندې به نوې دا ذکي بھائی زه تاسو دا ووایم که نه چې دا ایمرج شي دا تھیوري دې سره به اوس دې نه پس والی ریسرچ چې کوم دی د هغې ما مټیریلز تیار کړي دي فرسټ تھیوري به په انشاءالله پرزنټ کوم ډېره زر انشاءالله دې سره به سایکالوجي آی ټي او کمیونیکیشن د دې مرج دا به مرج شي دې نه به یو نوی سبجیکټ جوړ شي یو نوې دنیا به جوړه شي دې سره به جاب اپورچونیټیز راشي لکه چې نوی ډپارټمنټ جوړ شي هغه ډپارټمنټ له به خامخا لیکچررز پکار یا هغې کې به د خلکو انټرسټ وي کمیونیکیشن به د آرټس نه وځي ساینس ته به راشي نو دا یو ډېره غټه خبره ده دا یو ډېره غټه خبره ده او ګرانو کتونکو زه تاسو وایم چې یو سمپل هغه دی چې کمیونیکیشن نه بغیر هېڅ هم نه کېږي هېڅ هم نه کېږي دا پروګرام هم که اوس روان دی تھرو کمیونیکیشن بالکل تاسو دا څلور واړه دې خوا ناست دي که نه د دې فیلډز وګورئ تاسو سایمه ده که هغه ټریننګ ورکوي تھرو کمیونیکیشن دي که انیمل سره خبرې کوي تھرو کمیونیکیشن خبرې دي که نه کمیونیکیشن دی دا دغسې دي جرنالیزم که کوي تھرو کمیونیکیشن زموږ پینټر بابو چې دی هغه که پینټینګ کوي دس از آلسو یو میسج کنوے کوي لګیا دی and people are communicating by looking at the picture هلکه څومره ښایسته پکچر دي کې دا کړي دي دې کې دا کړي دي که نه دې په خپله هم بیا حیران شي چې ما خو پکې دا نه وکړي دا دې ځان نه څه لګي او هر یو سړی خپل سایکولوژي مطابق هغه اډاپټ کوي که نه بریک والو جی ښه جی بریک به والو خاص بریک والو جی او سر باید کړو پلیز تاسو والو کتونکو اخلو لنډه شاندما بیا راجو به سایما ایوب سره به محبوب سره به هم خبرې کوو موږ سره ډېر زبردست پینټر هم ناسته هغه سره به هم خبرې اټس آلسو فار یور انټرټینمنټ انجوایمنټ دپاره چې تاسو زده کړو کې زموږ خویندې به خاص کر دې پروګرام ته دې وخت ناست دي که نه میندې او خویندې چې کوم بچي خو اسکول ته لېږلي دي ډېر خوشحاله به وي نن پیر ورځ ده پرون ډېر کارونه به یې کړي هله دا پاخه کوه دا پاخه چوټې ورځ دي که نه جي ټول نه زیات میندې خپه دي خپه او دې چې ځوانان هم څه ووایم نو ټول نه زیات کر دی اتوار باندې
خیر نو تاسو به اکثر دا سوچ کوئ چې یاره زموږ په کور کې لا زموږ په نیبرهوډ کې زموږ په معاشرې کې دا څه داسې خلک دي چې هغوی مونږ د کوڅې د زناورو نه را شروع شو او مونږ د انسانانو بیر کمیونیکیشن په کمپیوټر هم کمیونیکیشن خبره وکړه. اوس به مونږ راځو چې ګرانو کتونکو چې یو عام کس لا او بیا خاص کر چې کم پېښور نه یو پښتنه جینۍ لا پښتون هلک دپاره ټریننګ ورکول څومره مشکل دی. سایمه ډېر وخت نه دا کار کوي لګیا دی خلکو له ټریننګز ورکوي. ټریننګز په څه کې ورکوي او ولې ورکوي؟ شاعري خو ډېره ښایسته کوي یا به اخر کې ته ناورو ډېره زبردسته شي. اوهو د دې شعرونه لاست ټایم هم چې دا راغلی وایرل شوی وه زموږ پروګرام کې ډېر ښایسته ښایسته شعرونه خپل ویلو. سایمه څه ټریننګ ورکوئ تاسو او ولې؟ جی زما یو سیټ اپ دی انکوبیشن سینټر به ورله ووایي سمارټ کاروبار بزنس ټریننګ سینټر. دا انکوبیشن سینټر کوم ځای کې دی جی؟ دا چې دی رنګ روډ باندې دی د لزاق. اوکې یس تاسو ماته ویلو ما اوکې او انوګریشن کې ما تاسو انوایټ کړی. ایگزیکټلی او دې او زه هم راغلی ام سوري. بالکل تاسو بیزی وی خیر دی. I was in Islamabad جی. ان شاء الله نیکسٹ ټایم نو هغه کې زه 60 پلس بزنسز باندې ټریننګز ورکوم. دا ورکوټي بزنسز دی لوکل مارکیټ سپورټ د پاره دي. دا یو چاینا ماډل دی. ما چې لږ ریسرچ وکړو زما ماس کمیونیکیشن کې ماسټرز دی او ما چې ریسرچ وکړو نو ماله پته ولګېده چې زمونږ چې ټول ریونیو دی که نه دا مونږ بار لیکو لګیا دي. مطلب اردو کې برین ڈرین ہم کیگی اور ریونیو ہم جتنا جنریٹ کر رہے ہیں وہ ہم اٹھا کے امپورٹ کی صورت میں باہر بھیج رہے ہیں. میں نے یہ سوچا کہ ہم ہمارے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں بنگلہ دیش ہمارے لیے مثال بن گیا, انڈیا ہمارے لیے مثال بن گیا, چائنا کو تو ہم صرف اوپر یہاں نیچے سے اوپر دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ چائنا کہاں جا رہے ہیں. تو یہ ہماری اور حتیٰ کہ افغانی روپیز کی قیمت بھی ہمارے روپے سے زیادہ ہے. تو میں نے جب یہ سوچا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں تو اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہمیں اس وقت جس فائنینشیل کرنچ میں ہم ہیں اس وقت ہماری گورنمنٹ, اس کو بزنس مین کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا. گورنمنٹ کے پاس جابس نہیں ہیں آگے, اور یہ 4-5 سال بعد یہ مسئلہ مزید بڑھ جائے گا کیونکہ گریجویٹس تو ہوتے رہیں گے, لوگ تو پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس مسئلہ ہمارا یہ کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 16, 17 سال وہ پڑھ کے اور پھر جاب سرچ کرتے رہتے ہیں. اور وہ جین زی میں جو پہلا بیچ تھا وہ باہر آ گیا ہے, وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں, وہ صرف جاب سرچ, ان کی کسی چیز پر ایکسپرٹی نہیں ہے. میں نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسٹوڈنٹ لائف کے دوران ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس سائڈ پر جانا ہے. ہمارے ٹائم پر اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دم سے آئی ٹی آ گیا تھا جی, اور جتنے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے سوئچ کر لیا, 1-2 سال پڑھ کے اور پھر جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے تھے اور کمپیوٹر سائنس کی طرف چلے گئے تھے. تو وہ پھر جب وہ گریجویٹ ہوئے تو وہ کچھ کو تو جابس لگے اور باقیوں کے مسائل. تو میں چاہ رہی تھی کہ ڈائیورس ہو, ہر چیز کے بارے میں بچوں کو نالج ہو, ان کو بتا دیا جائے, اور پھر اس کے بعد وہ کون سا رستہ اپنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ساری دنیا اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے. ایجوکیشن کے ساتھ اگر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیوز اگر انٹرنیٹ کے اوپر چلتی رہتی ہے, چائنا کی یا تمام ڈیولپ کنٹریز کی. میں نے یہ سیٹ اپ اس لیے شروع کیا کہ یہ چھوٹی انڈسٹری کو سپورٹ ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, 1,00,000, 2,00,000, 10,000 سے بھی شروع ہونے والا بزنس موجود ہے. صرف وہ خواتین, اب کے پی کا کلچر آپ کو پتہ ہے, خواتین باہر نہیں نکلتی. خواتین اگر گھر سے باہر نہیں نکلیں گی تو ان کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن ان کا یہ ہے کہ وہ پارلر کھول لیں, اور دوسرا آپشن ٹیوشن پڑھائیں, اور تیسرا بھی ایک ہے کہ گھر میں سلائی کریں. نہ ان سے اب گھر میں کوئی, ان کی زندگی میں ریولیوشن نہیں آ سکتا سلائی کر کے, یا وہ جو پارلر ہوگا اب ادھر کوئی جانا پسند نہیں کرے گا نا کہ کتنا کما لیں گے. پھر یہ جو چھوٹی انڈسٹری کے اوپر میں نے کام کیا نا, آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے سوپ بنا سکتے ہیں, جس کی مارکیٹ امیزون, دراز اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ ان کی پروموشن, ٹک ٹاک سب سے بڑی جو اس وقت پروموشن ہو سکتی ہے ٹک ٹاک کے تھرو ہو سکتی ہے. آپ آئل بنا سکتے ہیں, آپ موم بتیاں, مختلف چاکلیٹ, بلکہ ابھی میں ویڈیوز آپ سے شیئر ہی کر رہی تھی کہ چاکلیٹ میکنگ کی ابھی میری پچھلے دنوں کلاس ہوئی ہے. اور یہ چھوٹے بزنسز ہیں. اچھا ڈسٹمپر ہم ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد کرتے, خواتین گھر کے اندر ڈسٹمپر بنا لیں,
ان کی اچھی سیل ہو جائے گھر کے اندر؟ گھر کے اندر آپ واہ چھوٹی واہ، سی دیکھو یار، ایک کسٹمائز مشینیں ہیں جو کہ سنگل فیس کے اوپر لگتی ہیں. آپ گھر کے اندر آپ کے پاس اگر 10x10 کی بھی کوئی جگہ موجود ہے تو آپ ادھر ایک انڈسٹری بنا سکتے ہیں. ٹف ٹائل جتنا آپ مردان اور 4 صدر سے منگوانے پر خرچہ آتا ہے نا، آپ ایک اپنے مزدور کو بٹھا دے، ایک 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی مشین کے اوپر آپ کو وہ 5 سے 6 لاکھ روپے کے ٹف ٹائلز بنا کے دے دے گا. آپ کی اپنی پسند کے ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذکی نام کے ٹف ٹائلز ہو جو میں ایک دیوار کے اوپر لگا دوں، تو آپ ان کو اپنا آئیڈیا دے کے وہ بنوا سکتے ہیں. تو وہ چیز جو کسٹمائز چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ جاتا ہے، لیکن یہ آپ خواتین سے گھر میں بیٹھ کے بنوا سکتے ہیں. میری کتنی سکسیس سٹوریز ہے، تقریباً 200+ خواتین کو میں اس وقت ٹریننگز دے چکی ہوں جو کہ میں نے فری آف کاسٹ دی. میں نے اس کے چارجز نہیں لیے. میں اکثر وہ بھی ہوتی ہوں کہ میں چاہتی تھی کہ عورتوں کو سپورٹ ملے. اس میں میرا بہت زیادہ را مٹیریل ضائع بھی ہو جاتا تھا، لیکن جب میں وہ اپنی ان خواتین کو دیکھتی ہوں کہ اب وہ اپنے گھروں کے چولہے خود جلا رہی ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ان کے 3 4 اب ان کے پاس امپلائز موجود ہے، تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ چلو کچھ لوگوں کو میں اس دلدل سے نکال کے لے آئی کہ یا تو وہ بھیک مانگیں گی یا ان کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑتا جو کہ مطلب معاشرہ جو ہے قبول نہ کرتا. تو میری ایک پچھلے دنوں ایک 3 بچیاں مطلب ایک بچی اور ایک اس کے فادر آئے، اور فادر بہت زیادہ بوڑھے تھے. وہ کہہ رہی تھے کہ ہم کیا کریں نا. میں نے ان کو جوس میکنگ کا ایک چھوٹی سی مشین ہے، تقریباً 2 لاکھ روپے کی مشین ہے، میں نے ان کو انسٹالمنٹ کے اوپر دے دی. ان کو میں نے ٹریننگز بھی دے دی ایک بچی کو. آپ یقین کریں کہ میری پروڈکشن کم ہے اور ان کی پروڈکشن اب زیادہ ہے. وہ 3 بہنیں اور ایک چھوٹا سا بچہ ان کا بھائی ہے، اور انہوں نے یہ اڈے ہوتے ہیں نا لاہوری اڈا، اور اس کے باہر انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ ہٹ وہ کیا ہوتے ہیں اس کو مطلب وہ ادھر وہ کھوکھے کے اوپر رکھوانا شروع کر دیا، اور چھوٹا بھائی اور فادر لے کے جاتے ہیں. اور اب وہ بچیاں جو ہیں تو ماشاءاللہ لاکھوں میں ان کی ارننگ ہو رہی ہے. اور وہ یہ پورا سیزن انہوں نے جوسز جو ہوتے ہیں نا، پیکیجنگ مشین موجود ہے. اچھا تو وہ میں نے ان کو ٹریننگ دی، ان کو پیکیجنگ مشین، ان کو سارا کچھ سیٹ اپ بنا کے دے دیا ان کے گھر کے اندر. اب تینوں وہ باپردہ بچیاں ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر رہتی ہیں. ان کے فادر وہ چھوٹا بھائی جو ہے تو مارکیٹ میں ڈیلیوری سپلائی کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک خاتون آئی جن کا ایک بازو جو تھا تو آرٹیفیشل تھا. تو وہ خاتون جب میرے پاس آئی تو میرے پاس بالکل میں اسٹک ہو گئی کہ چونکہ جتنا بھی ہو میرا جو نیش ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو جسمانی مشقت تو کرنی پڑتی ہے. پھر جن لوگوں سے میں مشینز کسٹمائز کرواتی ہوں ان کے ساتھ میں نے کافی دیر ہمارا بہت دن تک ہماری بحث چلتی رہی. میں نے کہا مجھے ایسی مشین جو کہ کسی معذور مطلب ہم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ پھر انہوں نے ایسی مشین کسٹمائز کر کے دی جو پاؤں سے آپریٹ ہوتی ہے. دماغ تو ادھر بہترین دماغ ہمارے پاس موجود ہے. چائنا امریکہ ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس جو اصل دماغ ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ وہ اپنے تھوڑے ریسورسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ خاتون جس کو پورا خاندان 2000 اور 3000 روپے دیتا تھا تاکہ اس کا گھر کا خرچہ چل سکے، ماشاءاللہ اب اس کے پاس 3 امپلائیز ہیں جن کی 30 ہزار روپے تنخواہ ہے. تو جب اس خاتون کو میں دیکھتی ہوں اور وہ واقعی کہ وہ میرا دل خوش ہوتا ہے کہ جو ہمارے ناکارہ پرزے جس کو ہم سمجھ کے سائڈ پر ڈال دیتے ہیں، جو جانوروں کی بات کر رہی ہیں میں انسانوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے بہت سارے انسان ان سے بھی زیادہ ونرلیبل پوزیشن پر ہیں. بالکل پٹی کی جسو بل مانا رہا ہاں یہ. اور وہی خاتون کہہ رہی تھی کہ پہلے جو مجھے بلاتے نہیں تھے یا میں فیملی میں برتن وغیرہ دھوتی تھی، اب جو ہے تو میں فیملی کے مسائل کے حل کے لیے بھی بیٹھ جاتی ہوں، جو جرگے وغیرہ ہوتے ہیں جو ان کے خاندانی مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی جو انڈیپینڈنسی، جو فائنینشیل انڈیپینڈنسی ہوتی ہے وہ اصل میں امپاورمنٹ ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ پیسے کی کوئی طاقت نہیں ہے، پیسے کی طاقت ہے، چاہے آپ وہ کسی کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، آپ کے پاس موجود ہو. آپ اگر دینے والا ہاتھ ہے، مانگنے والا ہاتھ نہیں ہے، آپ کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اور خواتین کے لیے خاص طور پر ہے ڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے، لیکن ڈیپینڈنسی کی قسمیں ہیں. آپ لوگ کوشش کریں، وہ ہماری ماؤں والا دور ختم ہو گیا ہے کہ ایک مرد کماتا تھا اور 10 بچے کھاتے تھے. اس وقت کوئی بھی بچہ یہ نہیں کہتا تھا کہ جی ہم نے فلاں اسکول جانا ہے. کسی بچے کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس نے میک ڈونلڈ جانا ہے. یہ کمپیٹنسی آ رہی ہے اور یہ اچھی چیز ہے، یہ ہیلدی ہے. اس کو اگر ہم پازیٹیو لیں کہ ضروری ہے کہ 52% جو ہماری آبادی ہے وہ گھر میں بیٹھی رہے، وہ کچھ نہ کرے. اور اس کے پاس اس کو خدا نے دماغ دیا، ہاتھ پاؤں دیے. بلکہ اب میرا نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے تو ٹرانسجینڈرز پر ہے.
ډیر یہ میں 2-3 جگہ آرگنائزیشنز کے ساتھ ہماری، بلکہ انہوں نے ہی مجھے انوائٹ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے تو اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو، ان کی کیپیسٹی ہم سے زیادہ ہوتی ہے، چونکہ اس میں مرد اور عورت دونوں کا پاورز موجود ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے تو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ پہلے ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ ایک ٹرانسجینڈر جس کو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ان کو ہم لوگ اچھے ناموں سے نہیں پکارتے، ان کو تنگ کرتے ہیں. جب وہ ایز اے انٹرپرینور ہمارے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا ہوگا تو اس کی کیا عزت ہوگی. اس کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس طرف جانا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تو ان کے اوپر ہم کام کریں گے، وہ ہمارے معاشرے کے ایک بہترین کردار بن سکتے ہیں، ہماری اکانومی میں بڑی سپورٹ بن سکتے ہیں. تو ان سب کے اوپر اگر جب تک ہم لوگوں نے آج سٹارٹ نہ کیا نا تو یہ 40 سال بعد بھی سٹارٹ نہیں ہوتا. یہ ہم اس چیز کو ٹالتے رہیں گے. وومن امپاورمنٹ، ٹرانسجینڈر امپاورمنٹ، یہ اسپیشل پرسن امپاورمنٹ، اس کے اوپر کام کریں گے. مرد امپاورڈ ہی ہیں، انہوں نے صرف ہمیں سپورٹ کرنا ہے. تو اسپیشلی زموږ د صوبې خبره کوي جی چې دلته په خاص توګه باندې پښتانه سړي چې دي هغه امپاورډ دي، ښځې او ټرانسجینډرز هغوی دپاره ډېر کار کول ضرورت دی. د سایمه مطلب دا دی چې هر یو انسان که هغه غریب دی او که امیر خواص هم بزنس کوي، اکثر بزنس کوي، خو غریب سړی چې دی او ښځې بیا او ټرانسجینډرز پکار ده چې هغوی نو معاشرې کې به ډېر د نیګیټیو کارونه چې دي دا به کم شي. بالکل دا ډرګس طرف ته لا نور داسې هغه کارونه چې کم زموږ اخلاقیات نه ایکسپټ کوي هغه به ختم شي که نه جي. بالکل ځکه سر زه به دې سره یوه خبر دلته ریلیټ کوم چې کوم سړیان دي موږ مرد حضرات دي هغه دغه زنانه سپورټ کوي که نه، نو دغه زنانه چې دي هغه به دو شانه به شانه ورسره ولاړي او دو سړي به هم مخته کوي چې کوم نن سبا کوم مهنګایي دا ګرانو حالات کتونکو روان نن سبا چې یو بریک کړو بیا واپس راځو جی. جی او یو بریک کړو جی جی کتونکو لنډه شان دمه اخلو بیا راځو تاسو چیرې مجې دلته ناست پې وته ټي وي ته. ویلکم بیک کتونکو موږ څرنګه تاسو ته ویلي وو چې موږ واپس راځو، نو تاسو سره به موږ یو ډېر زبردست پینټر هم میلاو کوو. خو اول زه وایم چې پینټر سایډ ته راځو، موږ وال ذکي الرحمن سر دا لیدلی د پټ پټ شوري پینټینګ سره. زه ایگزیبیشن ته راغلی یم، ته وایې لکه چې ایگزیبیشن شروع دی دلته دومره زبردست ایگزیبټ شوي دي پکچرز چې زه تاسو ته ویلی نه شم. صرف د یو پکچر باندې مې ډېر هغه دی څه شی ورته وایي دا چې لیکلي مای مدر از ان ایلین. یاره دا دې څه کار کړی دی جنیده؟ دا لږ راته ایکسپلین کړ بیا بیا به نور پکچرز باندې ځو. دا 3NO یو جاپنیز آرټسټ دی، هغه چې کوم دی یو فلسفي ده د هغه چې 3 وایس منکیز مطلب 3 شادوګانې دي، هوښیارې شادوګانې. نو هغوی کې چې کوم دي د درېواړو خپل نیمز دي او یو کتی نشي، یو اورېدی نشي او یو چې دی خبرې نشي کولی، مطلب غلط خبرې نه کوي او غلط اوري نه. نو د دې په کراؤنډ کې ما بالکل هغه یو کلچر شو کړی دی. بله خبره مای مدر از ان ایلین دا یو چاینیز آرټسټ و چې د هغې ابو وفات شوی و او د هغې خپل امي سره ډېر زیات اټیچمنټ و. نو بیا چې کله د هغې امي وفات شوه نو هغه دا اینه بعد ایگزیبیشن ارینج کو، نو هغه دا ټیم داسې سرچ آوټ یې پرې وکړو چې زما مور د کم ځای نه راغلې وه، د کمې ستارې نه راغلې وه، هغه ستارې ته واپس لاړه. نو مای مدر از ان ایلین دا It's a positive thing. It's not a negative thing. موږ مایند ته لاړی که نه چې هغه وایي نه چې غصه ناکه موري یا داسې ماشومان زیاتره هغه طرف ته مایند لاړ. خو نه دا پازیټیو ده. دا ماشوم پازیټیو دی، ما ته پته دی نیګیټیو کار کولی نه شي ماشاءالله. ها دس از بیوټیفل. دا ورسره چې دی دا لږ ایکسپلین کی بیکاز یو عام سړی چې وګوري هغه وایي چې یار یہ تو بہت سمپل ہے، تو بچپن سے ہم بناتے رہے ہیں که نه، ماشوم والي نه موږ دا جوړو. ستا دې کې دا کلرز چې کم دي که نه دا ډېر زیات هغه لکه یو بلیک اینڈ ریډ دیټس اټ د هغې کمبینیشن دی. بالکل وای زما خپل فیوریټ کلر چې کوم دی ریډ هم دی او بلیک هم دی. نو زما په خیال چې دا یو کمبینیشن دا ما خپل مایند نه جوړ کړی و او بیا په هر یو سټروک کې د آرټسټ دا خیال وي چې هغه په هر سټروک کې خپل یو جذبات او خپل احساسات پکې کیپچر کوي. نو زما چې څومره خیال دی بل کس چې کله ګوري نو هغه ته دومره پته نه لګي، خو یو آرټسټ په خپل فیل کوي یو شیز. ایگزیکټلی ستاسو دې کې دا زما ډېر فیوریټ دی دا لیډي والا چې کوم دی دا څه پورټریټ دی او که نه تاسو تخیل دی دا څه دی؟
دا پورټریټ ورک دی ما پینټرست نه آیډیا غشته وا او الته ما ریفرنس فوټو بلکې سلیکټ کړو وا او هغه نه بعد بیا ما دا هغه کو ډرا مې کو او هغه سره سره زما د خو فیمیل سکیچ هم پروت دی تاسو کتلی شئ. یاره دا ډیر زبردست یو سکیچ تاسو جوړ کړی دی. ما تاسو نه تپوس بلکې کولو چې دا څوک دی جولیا رابرټس ته څوک دی نو تاسو ویل چې دا زما تخیل دی. بالکل ستا تخیل دومره ښایسته دی بچی. بالکل نو د هر آرټیست تخیل خو وي ځکه چې هغه په خپل سکیچینګ کې په خپل پینټینګ کې هغه جذبات هغه احساسات هر څه کیپچر کوي. نو زما په خیال چې کله انسان د زړه نه کار وکړي نو هغه شیز چې کو تاسو ډېر وړوکی شیز هم جوړوئ ډېر نارمل شیز هم جوړوئ نو هغه ډېر ښه شیز جوړ شي. دا وګورئ که نه جي د دې ډیټیلینګ وګورئ تاسو او د یو ویښته هغه ډیټیلینګ چې کوم دی دس از بیوټیفل. آی سټارټینګ فرام د آیز جي د سترګو نه شروع کیږي هر یو پینټینګ تاسو به ګورئ پورټریټ چې دی او د دې خصوصیت دا دی زما یو ملګری الله تعالی دی وبخي هغه به تاسو چې ناست وئ که نه تاسو 15 منټو کې به پورټریټ تیار کو نو هغه به اکثر چې تیارول اول به سترګو نه شروعات وکړو نو ما ترې تپوس کولو ما هلته سترګو نه ولې شروعات کې نو آی آسک یو د سیم کوشچن هغې چې کوم جواب راکړو خو زه به نه وایم خو اول تاسو راته ووایئ چې تاسو سترګو نه ولې شروعات کوئ. ځکه چې په سترګو کې هغه سپارکل وي هغه ډریمز وي. زما چې څومره خیال دی چې زه چې کله په خپله د سترګو نه هم سټارټ اخلم دا ضروري نه ده چې د سترګو نه سټارټ واخیستلی شي دا د هر شانتې مطلب تاسو د غوږ نه هم سټارټ اخیستی شي د پوزې نه هم سټارټ اخیستی شي خو زما چې څومره خپل خیال دی ځاني زما چې کوم خیال دی نو هغه دا دی چې په سترګو کې ډېر زیات ډریمز کیپچر کیدی شي په سترګو کې هغه سپارکل هغه شیز ما په دې کې کیپچر کړی دی. دا تاسو سره چې کوم پورټریټ بل پروت دی جو دا لږ وښایئ جي تاسو دا عبدالصمد خان اچکزی دی also known as خان شهید. دا خان شهید په نوم باندې هم پیژندل کیږي. دا چې دی یو نیشنلیسټ او د پښتونو چې کوم رایټس دي پښتون رایټس هغې لپاره به دې اواز اوچتولو او دا بیا شهید شوی و په سهار لمونځ دي کولو او دا چا شهید کړی و. نو د دې دا پورټریټ چې دی آیا یو ګاټ د پکچر فرام انټرنیټ او دا یو پکچر و خو ډېر بلیر شانې پکچر و د باچا خان سره ولاړو هغې سره میلاوېده د هغه ټایم کې کیپچر شوی و او ما هغلته نه راواغشتو او پورټریټ مې ډرا کړ. دې ته څه انسپایر کړی چې تا پکچر دومره مزه درکړه تا جوړ کړلی دی پکچر دی پښتنو رایټس لپاره ډېر اواز اوچت کړی دی دی خپل کتاب لیکلی دی دغه شانتې د ډېر زیات کار دی پویټري د نور شیزونه دي نو هغه ټول هر څه چې دی هغه زما لپاره یو انسپریشن دی او یو نیشنلیسټ و نو هغې سره سره د پښتنو رایټس وغیره لپاره چې کوم قسم اواز اوچتوي هغه هم زما لپاره زما په خیال چې ډېر عزت لري. ایزل زیات یوز کوئ او که نه بس لاس سره ښه په آرام خپل غېږه کې خپل لیب کې اور ایزل زما چې خپل څومره خیال دی چې هر آرټیسټ کله په انټرنیټ باندې ورکوي نو یو پراپر سیټ اپ جوړ کړي او یو ایزل ځان د کړي او نه بعد پینټینګ کوي خو ریل کې داسې نه وي بس چې چېرته کېناستو بس هلته کې پینټینګ سټارټ شي او البته زما خپله ګیلري شته دوستي آرټ ګیلري سره والنټیرلی کار کوم هلته کې ما لپاره پراپر سیټ اپ راکړی دی. دغه سره سره زه نور انجیو سره هم کار کوم سی ارګنایزیشن دی دوستي ارګنایزیشن شو دغه شان ما چې کله پینټینګ کتلی و نو یو کانفرنس شو دی هغې کې یونیورسټي اف پېښور کې بالکل نو هلته ډېرو لکانو جنکیانو خپل پینټینګز ایښي وو تاسو هم ایښي وو نو ما ته هغه نه اوس رایاد شو چې فور د فرسټ ټایم آی سو یو دی نو ډېر ښایسته ستاسو یو ډسپلی او خو زده کړم چېرته کړی بینګ ا پینټر او آرټسټ. بینګ این آرټسټ ما شروع کې خو خپل ځان نه زده کړم 2 کاله په خپله کار کړی دی هغې نه بعد بیا ما ځکه چې په لیټریچر کې چې کله یو کس ټیچر نه وي بیا استاده ورته ویل کېږي نو هغه یو ایز ا ټایپ اف کنزله ورته ویلی شو مونږه ځکه چې هغه ښه نه وي نو بیا ما سرسیال سره غالبا یو 2 میاشتې کلاسز واغشتو نو زه دا هم ویل شم چې هغه زما ټیچر دی حالکې زیاتر کار چې دی هغه زما خپل جانبه دی. نو دې سره سټډي لا شي کوو که جست دغه پینټینګ کوو یا سټډي لا شي سره کنټینیو. زه ما اوس یونیورسټي کې ایډمیشن نن زما فرست ډے دی هلته کې زما بی ایس نرسنګ فیلډ دی. نن خو به خیر انټروډکشن وي او هغه بالکل پریزنټیشن وي او هغه خیر اني هاو دس از ګډ جي زموږ تاسو ته لپاره ډېر خوشحاله یو او په دې باندې چې یو آرټسټ شي چې که نه ډېر سنسټیو وي که څنګه
نو وی آر ویری هیپی دیٹ تاسو ماشاءالله ډېر ښه کار کوئ او ما خو وایي چې د فاینانس یې کړی لکه زده کړه یې کړې دی په خپله معیار سره او بیا فیلډ به بل سره بدل ده که نه چې وایي چې اوس نرسنګ ته روان یو هغه چې بي ایس مې اوس څومره سنسټیو فیلډ یې واغوسته هغې نه زیات نه ته خو دومره سنسټیو ته به څنګه ګورې لکه زخم ته به څنګه ګورې نه بالکل دا وی هر یو کس چې دی هغه احساس کوي هر یو چې کوم نارمل کس هم احساس کوي ضروري نه چې ته آرټسټ وي نو ته به لکه یو شي څه ډېر زیات غور سره ګورې یا دا به احساس کوي او بی ایس نرسنګ ما ځکه سلیکټ کړو ځکه زما بایولوجي چې کوم دا هغه سبجیکټ زما فیوریټ سبجیکټ دی نو هغې د لاسه ما بیا بی ایس نرسنګ چوز کړو although زما چې کوم دا پینټینګ دی دا ایز ا مشغله ځان سره هغه کنټینیو ساتم ها زموږ ما چې کله څنګه دی راله که نه سدرا او د دې ویډیو وکتل نو زما ذهن کې एकदम راتلو چې یاره که انسان دومره ښه شي که نه چې هغه د بل انسان سوچ کولی شي لا نو هغه ډېر عظیم دی ډیفینټلی مونږ وایو دا خو یو انسان چې د زناورو احساس کوي هغه خو بیا هغې نه هم زیات عظیم ډېر زیات او زه به وایم چې کله دې ته ډیفیکلټي لکه مونږ دا کراهت ولې کېږي د زناور نه دا زموږ ذهن کې اچولی شوي دي زموږ پیرنټس د هغې پیرنټس او د هغې د وجې نه تاسو یقین کوئ یو ډېر کیوټ غوندې کیټ به وي تاسو سره به راشي کښېني او ډېر خلک لاس هم بوله نه وړي داسې لتې باندې نیم خلک داسې ووایي چې روټۍ لږه سو بیډ بالکل ویری سیډ که نه anyhow سیدره نصر ما یو تپوس کولای بریک نه پس نه کوئ او بریک نه پس به وکړو ما دا تپوس سر ونه کولی زه د کتونکو ته هم وایي که نه چې موږ کورونو چې داسې پیشۍ یا هغه سپي زیات ورته وایي که نه چې راولئ نو وایي چې کور چې منوسیت راځي نو ما به دې کور چې ساتلی دي که نه وایي چې ابو مې ډېر هیلپ کوي نو زه به دې نه دا تپوس کوم چې دو کور چې آیا منوسیت راغلی ده نو دې سره وړوکې شان دماغ نو دا تپوس ونه کوم چې منوسیت کور چې راغلی که نه د سپي ساتلو سره پیشو سره خو دومره ډېر نه اخته په خو سپي چې دي هغه وایي چې منوسیت راځي نو هغه تاسو کور چې ډېر منوسیت هغه بیسیکلی زموږ خلکو چې کوم هغه سوچ جوړ شوی دی د مخکې نه چې منحوسیت راځي یو خو اسلامیک پرسپیکټیو دی چې هغه جدا مونږ ساتو خو هغې کې هم خپل یو کرایټیریا ده یو څو لیمټس دی یو باونډریز دی بل دا زما کار داسې نه زه دا یم چې ته یو بریډډ ډاګ راوله چې زه یم چې زما له سپیسیفیکلی جرمن شپرډ راوله یا هسکي راوله زه به هغه ساتم زما کار چې دی هغه سټریټ ډاګس دی کم ته چې انسان ګوري هم نه مونږ ورته کوڅه ډب وایو داسې دي دا ډېر ګنده دي دا داسې دي بیسیکلی خلکو کې هغه احساس ژوندی کول دي ته یې کور کې مه ساته خوراک ورته اچوه ستانه پسې ځي مونږ سره اسلام کې زمونږ یو ډېر حدیث موجود دی چې یو ډېره ناپاکه ښځه وه او هغې یو سپي ته اوبه ورکړه هغه الله جنت ته صرف په دې یو عمل لیږلی بالکل نو که مونږ یو سپي ته یو ټایم روټۍ ورکو یا یو وړوکی پپی دی ته هغه یو شپې ته یا وینټرز کې یا باران چې ډېر سخت وي هغه ورځو کې ډېر ضرورت وي دو ته نو که تا یو شپه ورته خپل کور کې شلټر ورکو نو ته به منحوسه شي چې یو ښځه یو دومره ناپاکه ښځه چې هغه جنت ته الله لیږلې وه او ته څه وایې چې زه په دې منحوسه شم زما لایف به خراب شي الله پاک وایي چې ته په ځمکو والا باندې رحم کوه الله په تا رحم کوي نو په ځمکه والا کې هر مخلوق راځي دا نه ده چې زه به یم چې انسان دی انسان صرف نه راځي سایکولوژي دا وایي چې کله یو انسان یو غلط انسان جوړیږي یو کریمینل جوړیږي خاص کر سیریل کیلرز باندې دا ریسرچ شوی و چې کله یو سیریل کیلر جوړیږي هغه په ځناورو باندې ظلم شروع کوي د ځناور نه ورو په ځناور کې چې هغه احساس ختم شي هغه زړه کې هغه رحم ختم شي ایگزیکټلی او هغه بیا ځناورو ته د ځناورو نه انسان طرف ته راشي ګلبهار کې موږ سره داسې یو کیس راغلی و هغې باندې اف آی آر هم کړی و نو هغې کې دا و چې یو پوره ګینګ جوړ شوی و چې هغې به دا سټریټ ډاګز والا پپیز نه دي هغه یې رانیول هغې نه به یې غوږونه کټ کول غوږونه یې به دې کټ کول چې هغه دا بیا په کلو کې خرڅ کې وایي چې دا بریډ والا ډاګ دی زه کټ یې که چېرته ډاکټر ته بوزه پراپر طریقه یو که زه فار انسټنس آی ایم اګینسټ اټ بټ فار انسټنس کټ به یې کړو لارو کوڅو کې به یې پرېښی وو مونږ زما سره یو بله فرینډ ده ګلبهار کې پاتې کېږي نو هغې څه اته نهه داسې ډاګز لخ کړي وو هغې بیا ولیږل مونږ پراپرلی مونږ سره کې پي کې بای د وی یو شیلټر دی صرف لیبس لکي انیمل پروټیکشن شیلټر چې هغه پوره فل دی
باقي موږ سره پیښور کې خاص کر پیښور دونه غټ ښار دی 400 روډ باندې هغه ته موږ پراپرلی سټوډنټس ته وزټس ورکو چې هغه د ډاګ سره ریسکیو ډاګ سټوریز ورته الته کو انیمل ویلفیر ورته انټروډیوس کو الته خپل وایس فار وایس لیس سایډ نه سټوډنټس موزم چې هغه د ډاګ سره انټریکټ کیږي دا هغه دنه چې کوم یره موږ اسه هغه جوړ شي د چې د به ما اخري نو چې ما چې اوسه پورې څومره خلک وست دي هغوی به همیشه د هر یو وړي کې وړي کې ځناور نه یردل خو چې واپس کې راتلو هغه به وایي چې زه نه ځم زما دلته زړه دی هغوی چې به مینه کوم وکته د دې ځناورو سره هر ځناور خطرناک نه دی مونږ جوړ کړی دی داسې مونږ که مدد یې اکثر که ورشو نو هغوی مونږ نه یریږي وایي چې هغې ته پته ده چې د بله ورځ انسان زه په ګټه ویشتم نو دا به ما ته تکلیف راکوي دا که نه همدغه ویمه که نه ځکه خو هغه خپل بچو دپاره هغه ډېر معمولي سوري لکه اوس مونږ سره ځای په ځای قتلونه کیږي یو انسان یو قتل وکړو نو مونږ به څه وایو چې ټول انسانان مړه کوي دا ټول قاتلان دي مونږ خو داسې نه کوو که نه چا جرم کړی هغه پنیش کوو یو ډاګ څوک بایټ کو مونږ ټول ځناور یو شان کنسیډر کوو چې نه بس ماس کیلینګ کیږي ګورنمنټ سایډ نه پراپر نوټیفیکیشن کیږي ماس کیلینګ کیږي د سټریټ ډاګس کویټا کې داسې پروجیکټس تیر شو نور داسې آس پاس زمونږ پروجیکټس تیر شو چې هغې اګینسټ مونږ آواز چوت کو بیا هم څوک نه اوري که اتھارټیز ته زه ورشم یا نور داسې کمیونټي کې ایکټیویسټ دي خاص پی کې دومره نشته ما سره خو دا لاهور اسلام آباد سایډ ته دي نو هغوی که ورشي نو اتھارټیز سایډ نه مونږ ته بالکل زیرو ریسپانس چې انسان له ولې څه نه کوي ځناور له راغلی ځکه خو مایند سیټ خو دغه جناورو له وجې موږ جوړېږي چې تاسو سره خبرې سره زه یوه خپل سټوري شیر کړم خپل علاقې والا چې ماشومان یې چې کوم وکنه ایگا بعد پیشوس لی یا سپیس له آب علالول نه نو ایگا بعد دور غټ لکه نا گینګ دو جوړسلی چې دو به عام انسان ته نه کتل په بې دردي سره بیا مړول لکه آپس یا چې کوم دشمنان بیا وکنه دې ته بیا نه کتل اوس الحمدلله زه به په دې شکر کښه چې هغه صفحې هستي نه هغه قوم چې دا هغه میټاوسلی چې کومه محله وه چې کوم هغه یې و ایگا بیا حل دغسې چې خپل هغه الواد وال فیوچر ختم کیا کو چې سره اوس صرف جست زنانه پاته دي او زنانه په یو بل کورو چې باندې وس کارونه کوي مجبوری دي سر سمه د دې چې کومه خبره وکړه چې یاره زناورونه شروع شي او بیا په انسانانو باندې جست لایک سیریل کلرز کنه هغه پیدا کیږي همدغسې خو د احساس کولو کمی زموږ په معاشره کې ډېر زیات دی یو هزبنډ لا یو پلار چې دی زه خو یم هغه ته ډېره خوشحالي پکار ده چې ښځه انډیپینډنټ شي تاسو څه وایي خو دلته ماحول هم څه دی دا هم راته ووایي لږ بیکاز وی ہیو گاٹ اونلی 3 منٹس اچھا احساس کی جو بات ہوئی ہے نا تو جو نحوسیت کی بات میڈم نے کی تو جو کنٹریز اپنے جانوروں کے ساتھ زیادہ رحم کر رہے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہیں اور ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہی ہے نا کہ ماس کلنگ تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اتنے زیادہ بس آ جاتے تھے اور ان کو کل کر کے اٹھا کے لے جاتے تھے تو رحم جو ہے تو وہ رحم کرنا جب ایک بار آپ کا دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر آپ جانوروں کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں تو رحم یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے اوپر ہو رحم سب کے اوپر ہونا چاہیے صحیح بات تو جب آپ ایک دفعہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے آپ کا دل نہیں دکھا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ایک سٹیپ آگے بڑھتے جائیں گے پھر وہ چیز آپ مطلب ہم اپنے بچوں کو ابھی جو میں کہہ رہی ہوں کہ میں کیٹ لے کے دوں گی تاکہ ان میں رسپانسبلٹی آئے جیسے میں اپنے بچوں کی کیئر کر رہی ہوں اس طرح وہ بھی کسی کی کیئر کریں گے تو ڈسپلن آ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کا آپ نے جو بات کی ہے نا ہمارا کے پی کا مرد بہت بڑی سپورٹ ہے اب مرد سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے اپنے گھر کا مرد یا شوہر یا باپ یا بھائی جب ہم کہیں جاتے ہیں نا اور اے ٹی ایم کے اوپر 20 بندے آرام سے ہمیں دے دیتے کہ دا زنانہ دا پہلے ان کو چھوڑ دو نا آپ بس میں اگر چڑھ جائیں نا تو 5 بندے کھڑے ہو جائیں گے صرف ایک عورت کے کہ اس کے ارد گرد بھی ہم نے نہیں بیٹھنا ہم کسی بہت ٹاپ نوچ قسم کی میٹنگ میں جائیں اور اگر میں اکیلی ہوں تو کوئی بھی حتیٰ کہ کوئی بیوروکریٹ کوئی منسٹر بھی چاہے مجھے لا دے گا کہ جی آپ لے لیں تاکہ آپ اس سائڈ پر مت آئیں ہم مطلب وہی ہوتا ہے نا فزیکل ٹچ نہ ہو جائے غلطی سے یا کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو جائے نا بہت کرتے ہیں تو ایسے ماحول میں ایسے معاشرے میں میرے جیسی خواتین جب ایک رول ماڈل کے طور پر آ گئی ہیں کہ میں بھی گراس روٹ سے ہوں میں کوئی ایسے کوئی بزنس میرا بیک گراؤنڈ جو ہے تو ایئر فورس ہے
تو میں ایسے بیک گراؤنڈ سے نہیں تھی لیکن بزنس کی طرف آئی اور ماشاءاللہ مجھے اب بہت زیادہ فخر ہے کہ میں بہت ساری خواتین کو بزنس کی طرف لے کے آ رہی ہوں، کیونکہ اب ہمارے پاس وہ خواتین رہ گئی ہیں جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہ اپنے مردوں، میں خود یہ چاہتی ہوں کہ مردوں کو تھوڑا سا آپ لوگ ایجوکیٹ کریں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کی عورت جو ہے تو آپ کی سپورٹ بن سکتی ہے، آپ کی بچی آگے بڑھے گی دنیا کے ساتھ کمپٹیشن کے لیے۔ اب ہم نے اپنی بچیوں کے اوپر بھی کام کرنا ہے، ہم نے 52% آبادی کو پیرالائسس کر کے گھر کے اندر نہیں رکھنا۔ یہی عورت جو ہے تو جب وہ آپ کے ساتھ آپ کے معاشی ذمہ داریوں میں حصہ بنے گی نا، تو وہ جو ہے تو اگر ایک عورت کمانے لگتی ہے تو وہ کتنے لوگوں کو امپاور کرے گی، اگر اس کے گھر میں کام کرنے والی آ رہی ہے تو وہ بھی تو امپاور ہو رہی ہے نا۔ ایگزیکٹلی دوسرا یعنی یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، نور خلق بالکل ډېر غرانی پاور کیږي ور سره هغه هم د رزق وسیله جوړیږي نور پلیز میں جن سے مشین کسٹمائز کرواتی ہوں وہ پاکستان میں ہی کسٹمائز کرواتی ہوں، چائنا سے منگوانا مجھے بہت آسان ہے، لیکن میں چونکہ یہ ویلیو چین ہے نا، میں اگر کسی کو سکھا رہی ہوں تو میں چائنا سے مشین منگوا کے دے آپ دوں۔ کے انکیوبیشن سینٹر آ کے انشاءاللہ ہم کچھ اور پروگرام بھی ریکارڈ کریں گے اردو میں بھی انشاءاللہ کیٹو کے لیے۔ کچھ سنا دیں، ٹائم بالکل ختم ہو گیا، دیر خستہ شاعری کی کچھ سنا دیں۔ خواتین کے حوالے سے جس موضوع پر ہم ہیں اسی موضوع پر میں ایک نظم سناؤں گی۔ میں مورت مٹی کی سائیں، مٹی میں ملنا نصیب میرا، واہ پر عمر بتائی بے مقصد، واہ میں تخت کے غم کو روتی رہی اور بخت کے غم کو روتی رہی، واہ واہ میں تخت کے غم کو روتی رہی اور بخت کے غم کو روتی رہی، زیورات کے غم کو روتی رہی، محلات کے غم کو روتی رہی، جب رونا مقدر ہی ٹھہرا بے بات کے غم کو روتی رہی، اولاد کے غم کو روتی رہی، بے حس زمانہ کیوں کر ہے احساس کے غم کو روتی رہی، واہ واہ بہت اچھی۔ اور جانا اتنی دیر کے بعد، میں مورت تو مٹی کی تھی مجھے مٹی میں مل جانا تھا، جب منزل میری خاک تھی تو کس بات کے غم کو روتی رہی۔ واہ زبردست زبردست جی، تھینک یو سو مچ سائمہ، تھینک یو سو مچ سدرا، تھینک یو سو مچ عامر، تھینک یو سو مچ جنید۔ انشاءاللہ بیا به یو پروګرام کې زم چې کمیونیکیشن باندې پوره یو شو کو انشاءالله۔ عالیه جی بالکل، او سره چرنګ موږ سره د ځوانان ناسې موږ اول خبرو کړل د امن حوالې سره او د نه مخکې موږ چې ویله نو موږ ملک چې دا او بیا سرحدو سره چې کوم غیر چاپیر بیا کوم حالات لګیا دي نو دې چې دغسې ځوانانې چې راشي او داسې سایم ایوب غوندې زنانه چې راشي او بیا سیدره غوندې جینکۍ چې راشي نو موږ به حکومتي ادارو ته نه ګورو، ځکه چې اوس موږ ته پته ده چې الریډي ملک حالات چې داسې دي سخت دي، نو آپس چې موږ خپل آپس چې داسې او په خپل ټیک کو نو انشاءالله ټول ټیک شو، حالات به په خپل ټیک شي انشاءالله سر۔ تھینک یو سو مچ ګرانو کتونګو انشاءالله سبا بیا تاسو په وړاندې راځم د نورو مېلمنو سره تر هغې پورې الله په امان.